دا نیوزیلند کې چې واقعه وشوله تاسو خبر یې د ټول امت مسلمه زړونه په هغې باندې دردمند دي. ولې به دی دردمند؟ یو مؤمن به یو مسلمان به او هغه به د خپل مسلمان ورور په درد باندې خفه کېږي. مولانا ظفر علی خان کو وایي اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے. دا نیوزیلینڈ کې زما خویندې او میندې نه دي شهیدانې شوي. دا نیوزیلینډ کې زما وروڼه نه دي شهیدان شوي. دا نیوزیلینډ کې زما بچي نه دي. دا زما د زړه ټوکړې دي. دا زما خپله وینه ده. دا زما د وجود حصه ده. څومره د افسوس خبره ده عزیزان. یو سړی راپاسي او هغه مسلمانان قتلوي. داسې یو خلک چرګان نه وجني. داسې یو خلک چرګان نه ذبح کوي او بیا د هغوی ویډیو جوړوي. ویډیو زه د عالم اسلام د حکمرانانو نه پوښتنه کوم. 15 درجنه مسلمان حکمرانان دي. 3 کروڑ مربع کلومیٹر ځمکه ده ورسره. 3 کروڑ مربع کلومیٹر 1 ارب 80 کروڑ آبادي ده. 80 لکه ریګولر آرمي ده ورسره. 80 لکه ریګولر آرمي. زه دې حکمرانانو نه پوښتنه کوم ای بې غیرته حکمرانانو، د رسول الله امت داسې مري، د رسول الله امت داسې ذبح کېږي، د رسول الله د امت وینه د الله په کور کې د جمعې په اجتماع کې داسې تویږي چې د الله کتاب قرآن شریف صفات په هغې باندې سره کېږي. تاسو به په کم مخ باندې الله ته مخامخ کېږئ؟ تاسو به په کومو سترګو پیغمبر علیه السلام نه شافع محشر نه د شفاعت درخواست کوئ؟ د ساقي کوثر نه به د کوثر د جام مطالبه کوئ؟ بې غیرته حکمرانانو، ای ذلیله حکمرانانو، که سر ستاسو بې غیرتي او ستاسو بزدلي او ستاسو د امریکې د ایجنټۍ د نوکریو د غلامۍ تاریخ نه نن به یو غیر مسلم یو دهشتګرد داسې نه راپاڅېده او په جومات کې به د جمعې په اجتماع کې زما میندې خویندې زما وروڼه زما بچي داسې نه قتلول. د دې ذموار خو هغه دهشتګرد هم دی، خو د دې اف آی آر مسلم حکمرانانو خلاف هم دی. کوم ځای کې ستاسو خیرت څه شو؟ ستاسو ایمان څه شو؟ د رسول الله په امت باندې ستاسو هغه ننګ څه شو؟ د عالم اسلام د حکومت په ایوانونو کې مسلمانان او ژوندینه لاشونه مړي موجود دي. مړي د عالم اسلام د حکومت په ایوانونو کې د مړو قبضه ده. که هغې ژوندي وو نو دا 3 لاکھ مربع کلومیټر 1 ارب 80 کروڑ آبادي دا 80 لاکھ ریګولر آرمي د دې په نتیجه کې به چې یو سړي په ما لاس اوچتاو د 100 زره به یې سوچ کوو.